محترم سامعین کرام، د نن بیان خلاصه درې خبرې دي چې آیا سحر او جادو شته که نشته، او سحر او جادو څومره اثر کوي، او آیا هر تکلیف د نظر او د سحر او د جادو د وجې نه او دا شان په سحر او په جادو او په وهم کې څه فرق دی. دا ټوله یو خبره شوه، په دې باندې ځان پوهول پکار دي. دویم دا د عزتمندو چې انسان په دې وخت کې علاج کوي د سحر او د جادو دپاره، نو کم علاج کول پکار دي چې واقعي تا باندې سحر شوی دی، جادو شوی دی، دا خبره کنفرم شي او قطعي او یقیني شي، نو بیا علاج د دې سره. نو اوله خبره دا چې هر څیز جادو نه وي، که جادو دی نو د دې علاج سره. دویم دا د عزتمندو چې په دې وخت کې کم د دې علاجونه دي، په دې کې صحیح علاج کم یو دی، او غلط عاملان او غلط کوډې او منترونه او غلط تعویزونه، شرکیه تعویزونه کم دي، او دا عاملان او دا خلق په کومو طریقو سره انسان دوکه کوي. دا هغه دوکې څه واقعات او څه خبرې، هغه واقعات چې هغه د سترګو لیدلو واقعات دي، او هغه داسې خبرې دي چې بالکل به تاسو ته بیان شي، تاسو ټول به بیک آواز په خپله ستاسو دماغ، ستاسو زړه، ستاسو یقین، ستاسو ضمیر به تاسو ته آواز وکړي چې هلکه خبره صحیح ده او دا غلطه ده، خو موږ پې بیا هم دوکه شو. دا دوکه کېږو ولې؟ او دی کوډو منترونو تعویزونو ته د کومو وجوهاتو په بنان باندې انسان ځي. د دې څه وجه ده چې دا ټول ځي؟ ځکه په دې وخت کې عالمان، قاریان، صوفیان، تبلیغیان، حاجیان، کاروباري، غیر کاروباري، هغه خلک چې عقیده هم درسته ده، بیا هم دې طرف ته ځي. ولې ځي؟ د دې وجه څه ده؟ په دې خبرو باندې ځکه چې موږ د هر قسمه خلک دلته راجمع شوي یو. نو انشاءالله دې بیان کې به تاسو د ټولو دپاره ډېر لوی نصیحت او پند دي. او دا زمونږ عزتمندو د 20 کالو تقریبا د تجربې خبرې دي چې موږ سبق ویلی دی، او د هغې نه علاوه هغه علما کرام چې هغوی 50 کاله 60 کاله قرآن و حدیث بیان کړي دي، او د هغوی نه موږ په لږ ټایم کې دا خبرې زده کړي دي. نو گویا کې دا بیان او دا خبرې د 80 کالو د تجربې او د علم په رڼا کې خبرې دي، اوایي خبرې نه دي. که کومه خبره پکې غلطه وي، نو تاسو کې په دې جومات کې هم یو کس پازېدی شي ویلی شي، لکه داسې څه خبره هم نه ده که نه، موږ دا هم بې ادبي نه ګڼو. یو کس دې پاڅېږي چې نه جي دا خبره خو داسې وه، ما داسې کړي وو، داسې شوي وو، خو چې دا ټول بیان واوري د هغې نه بعد که په دې کې کومې خبرې سره د ده ذهن کولاو نه شو یا ورته غلطه ښکاره کېده، په دې مسجد کې د دې سلګونو د دې زرګونو کسان په مخ کې پاڅېږي ودې وایي، نو یا به موږ خپله خبره واپس والو، یا به هغه ته مزید یو مثال، یو خبره بل بیان کو چې نه دا تا چې کومه خبره بیان کړه او دې کې فرق دی. صحیح شو. او نو دا درې خبرې به تاسو ته بیانېږي. نو د ټولو نه اول خبره عزتمندو، دا کوډې، منترونه، جادو دا اوسنۍ څه نوې خبره نه ده، دا د پخوا نه راتلونکې خبره ده. خو د هر یو څیز خپل یو معیار وي، خپل یو حد وي، د هغه حد نه بار هغه کار نشي کولی. لکه د انسان خپل یو عزتمندو حد دی، په هغه حد او هغه چاردیوارۍ او هغه سرکل کې دننه دا څه کولی شي، د هغې نه بار اسم نشي کولی. لکه انسان چې بیمار شي دوایي کولی شي، زیات نه زیات ډاکټر لتلی شي، اکسره کولی شي، ټیسټ کولی شي، د دې نه علاوه د مرګ نه څه په طریقې سره ځان بچ کولی شي. دغه اسباب دي، بله د سره نور هم نشته. دغه شان دنیا کې چې الله رب العزت د ټولو نه لوی طاقت، عزتمندو په دې دنیا کې د ټولو نه لوی طاقت الله دی. دا یو خبره به ذهن کې راولي، د ټولو نه لوی طاقت. او دویمه خبره به دا ذهن کې راولي چې الله خپل ټول طاقت په مخلوق کې چالم نه دی ورکړی. دا یو خبره به ذهن کې راولي، خپل طاقت الله مکمل په دنیا کې پیغمبر لم نه دی ورکړی.
ځکه پیغمبر مړه شي په ځان باندې اختیار نه پیغمبر باندې بس تکلیف راشي په هغه وخت کې هغه ځان نه لرې کولی نه شي الله ورته وایي ته ووایه زما پیغمبره ای زما پیغمبره ته خلکو ته ووایه چې لا املک نفسی نفعا ولا ضرا زه ګورې د ځان هم مالک نیم د نفع او د نقصان دا د قرآن واضح آیات دی نبی علیہ السلام ځان ته ویلي دی او الله ورته ویلي چې ووایه نو پته ولګي د الله رب العزت د دنیا کائنات د ټولو نه لوی شخصیت محمد رسول الله دی هغه هم پوره طاقتونه نه دي ورکړي باقی په مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی د لاندې مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات طاقت د ټولو نه لوی درجه او د ټولو نه لوی حیثیت هغه د محمد رسول الله دی دا به مني خو الله سره به کمپیریزن نه کې مقابله به الله سره نه کې ځکه الله دی خالق او مخلوق کې څه کمپیریزن او مقابله نه موږ پلار او زوی نه برابرو استاد او شاګرد هم نه برابرو امام او مقتدیم نه برابرو سپینګیره او ماشوم هم نه برابرو ځمکه او اسمان هم نه برابرو داسې ده که نه د عزتمندو او دغه رنګ مشرق او مغرب هم نه برابرو او دغه رنګ صحرا او ځنګل هم نه برابرو او سمندر او نالی هم نه برابرو یو سمندر دی نالی ده داسې ده که نه د عزتمندو بلکې کله نه کله سپین او تور هم نه برابرو او دغه رنګې د زرو نوټ او د 1 روپۍ نوټ دواړه نوټونه دي خو برابروي نه نو دقه شان عزتمندو الله او خالق او مخلوق چرته برابر کیدی شي په دې مخلوق کې ټول یو شان نه دي په مخلوق کې درجې دي نو سوچ کوه په خالق او په مخلوق کې خو به ډېرې زیاتې درجې وي الله وراء الورا دی نو بیا خبرې لراشي په بیان بله پوهېږي د ټولو نه لوی طاقت څوک دی الله او الله ټول طاقتونه چاله هم نو چې الله رب العزت پیغمبر سردار دو جهان له ټول طاقت نه ورکړي نو جادو کې به ټول طاقت پیدا کړي جادو خو یو د ګناه شی دی یو بیکاره شی دی او بعض وخت کې کفر دی نو په کفر سیز کې او د په کفریاتو کې د ټولو نه زیات خطرناک شیطان دی په کفر او په ګنده شیزونو کې د ټولو نه خطرناک څوک دی شیطان نه زیات طاقت د چا نشته دی ځکه هغه رګونو کې ګرځي خو شیطان په دې انسان باندې مکمل اختیار شته اوس موږ جومات ته رالو که نه شیطان ویلې مزه نو موږ کامیاب شو که شیطان موږ کامیاب شو یو زمانه خپل کار کوه کله هغه کامیاب شي خو مکمل طاقت هغه سره هم نشته شیطان وایي ته قمقلې روژه نیسي دې کې څه دي دا څه دپاره نیسي ته دی په ارام کښېنه دې کې ستا کار نشته قلارې زه نیسم نو موږ روژې ټولې ونیسو که نه نو شیطان ناکام څومره غټ طاقت دی ورسره په وینه کې ګرځي موږ ته ښکاري هم نه الله رب العزت وایي ده سره لښکرې دي لښکرې خو بیا هم په هر وخت موږ باندې کامیابېدی نشي نو د جادو نه زیات طاقت په شیطان کې دی خو شیطان هم موږ باندې الحمدلله هر وخت کامیابېدی نشي موږ مونځ هم کوو موږ ایمان هم راوړی موږ روژه هم نیسو توبه مو وباسو ډېر کارونه رانه وشي غلط خو هر وخت کې شیطان موږ نشي غلطولی نو چې شیطان د ټولو نه لوی طاقت دی په کفریاتو کې په مرداروالي کې نو جادو خو د هغه نه څه شی دی کم دی ځکه دا جادو هم د شیطان په واسطه کېږي نو چې شیطان ته موږ ټینګېدی شو مړه نو جادو څه شی دی لږ ډېر اثر خو هر شی کوي دا خو چې رونه عزتمندو ته لږ ډېره روټۍ هم خورې نو ګیس دې بند شي او دا مردار د خر په شان اډرقي کې نو دا خو کېږي که نه لږ ډېر نو دغه رنګې که تا باندې جادو یا سحر وشو او لږ شان دې مثلا یو څو ورځې دماغ کار نه کو یا یو څو ورځې مثلا پیسې شمارلې ګډوډې دې پکې نو خیر دی نو دا خو کېږي دا خو چې سړي خېټه خراب هم شي داسې کېږي نه شي تللی نو ډېر به د دې څیزونو نه پریشانه کېږي نه په دنیا کې الله داسې طاقت نه دی پیدا کړی چې د الله نه غټي بس خبره ختمه او الله هر وخت موجود دی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله وایي زه ژوندی یم او زه دا ټول هر څه برابروم هم نو غم مه کوه ټیک ده کله ناکله شیطان تا باندې زورور شي جادو د باندې راشي نظر د باندې راشي دا امتحانونه دي دا ما پیغمبرانو باندې هم راوستي دي نو ته د کوم باغ مولی چې تا باندې به نه راځي خو ځان ټینګوه چې الله موجود دی د الله لوی طاقت دی د الله څوک مقابله نشي کولی نو دا ټول څیزونه اسم نه دي هباء منصورا دا به کله ناکله داسې شي لکه دوړه شي
او بالکل ورکه شي. څه وخت کې دوړه راشي خلک ویریږي لکه طوفان دی، چې 2 څاڅکي باران وشي بیا هېڅ هم نه. د دومره دوړه د 2 څاڅکو باران د ټینګي نه ده، غم به نه کې. اوبه څومره زورورې دي عزتمندو، خو بندونه ورته وتړه نو اوبه هلاکت څه کې الټه دله بجلي درکوي، چل به کې ورسره. ډیمونو کې څومره ډېرې اوبه دي، که دا راخلاصې شي موږ بیا ټول وړي، خو نه راخلاصېږي. ټیک ته اوبه ډېرې زورورې دي، خو دا انسان الله د هغې نه زورور پیدا کړی دی. غم به نه کې کېږي به. او داسې که د جادو سره هر سړی مړ کېدی، او د نظر سره مثلا هر یو سړی مړ کېدی، او دغه رنګ عزتمندو شیطان هر سړی دشمن دی او هر سړی مړ کولی، نو اوس به دنیا کې یو مسلمان هم نه وی. خو الحمدلله نه جنات هر څه کولی شي، نه شیطان هر څه کولی شي، او نه جادو هر څه کولی شي. کله نا کله لږ ډېر اثر عزتمندو روټۍ هم تا باندې کوي، نو کوي که نه؟ دا خو څه خبره نه ده چې اوبه ډېرې اوس کې تا باندې څه نه څه اثر کېږي، چې چیني ډېر وخوري هم د باندې اثر کوي. نو به دا جادو هم پکې داسې یو شی دی لږ شان اثر کله نا کله وکړي، خو داسې نه شي کېدی چې دا دومره طاقتور شي چې د الله نه بغیر هم پکې اثر وي. نه 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 نه، په دنیا کې یو شی هم د الله نه بغیر اثر نشي کولی. که جادو هم اثر کوي د الله په حکم به کله کوي، خو دومره نه کوي چې هغه کنټرول کېږي نه. ځکه لکل داء دواء، د هر څیز دپاره الله دوایي رالیږلې ده. او بعض وخت کې جادو نه مې ته وی جادو دی، نو اوس د دې علاج خو نشته، ستا کوپړۍ کې فرق دی، نو ستا دماغ غوځېدلی دي، تا ته هر شی چې کوم دی څه ښکاري، جادو ښکاري. نو دې کې اوس د دین څه قصور نشته، قصور تا کې خپله دننه دی. نو ته د ځان علاج وکړه، ډاکټر له لاړ شه. وی جي بس مونږ چې خېټې کې هم درد شي، مونږ یو که چېرته پیریان دي پکې. زمونږ مشر مفتي صاحب یو استاد په مدرسه کې، نو هغه له به عامل و. عامل دې یو وي عالم، یو وي عامل. عامل معنی عملیاتو والا، دا دم درود او دم درها چې کوي او چفونه مفونه اچوي، دې ته وایي عامل. نو هغه مدرسه کې ډېر صوفي عالم و، ډېر عمل والا و، دمبې ما سر کو، خو هغه بیا د خپل حد نه لږ ورپسې ورتېر شو. ځکه چې زمونږ خلکو باندې خلک بروسه وکړي که نه، بیا موږ بېکاره شی هم پکې خرڅوو. ځکه موږ واسې سړی بس مني مړه بس خرڅوه. نو هغه له به چې طالب علم رالی، جي زما خېټه کې درد دی، یاره ستا په کلمو باندې پیریان ناست دي، او بس دا سختونه وخوره ټیک به شي. هغه به چې یو څو سختونه وخوړو، یو څو ټیزونه میزونه بیا واچول، وایي جي بس ګیس بیا ووتو. هغه به ویل هلکه والله لاړ پیریان لاړ، دم هلکه خو دې ګیس خارج شو. د دې درته اوس باقاعده د دې طریقې درته ښیم چې عاملان څنګه خلک دوکه کوي. ډېر انټرسټینګ بیان دی نن، خو چې په دې ټایم کې راټول شي نو ډېر به تاسو محظوظ شئ او حیران به م شئ چې دا کومې کومې خبرې روانې دي. نو بهرحال عزتمندو چا به ورته ویلي چې زما خپه خوږېږي، وایي په دې پونده دې دغه ناست دی. هلکه دا پونده چې ته لاندې لګې نو دا پیری تې لاندې چټني چقېږي نه. او دویم دا چې دا پیری دلته په دې کلمو کې ناست دی، نو دلته چې دا مردار لرې او پړپوس پروت دی او دا ګن ټول پروت دی، نو د ده نه د دې دا سپېږمي خرابېږي نه. په ډیران کې به څومره وخت سړی تېر کړي، خو لږ ساعت به میتیازو کې زیبه. او زما د 3 ورځو نه درد دی، او دا پیری ناست دی په دې کلمو کې، د ظالم بچي دی دننه ګن د وجې نه د ده دا سپېږمي نه خرابېږي. او دا داسې گورنر هاوس دی چې هغه پکې ناست دی او ښه مزېدار ځای دی چې د ده دا خېټه خو ډېره معتبره خېټه ده او سم گورنر هاوس دی. د ټولو خېټې دننه څه شی دي؟ یو شان ډیرانونه دي. خېټو کې دننه فرق نشته، که د مولا خېټه ده، که د امي ده، او که د چرسي ده، او که د پوډري ده، دننه ټول څه شی دی؟ ګن دی. نو د دې وجې نه په دې خبرو ځان پوه کوي. نو بیا داسې چلو شو، هغه مولي صاحب لاړی تشکیل کې کال لا ډېر عمل والا قسم و. نو زمونږ مشر مفتي صاحب ورپسې کاغذ ورولېږلو چې کال یې داسې نږدې پوره کېدو که نه، هلته هلکیان وهمیان شو. بیا خو هغه مولي صاحب لاړو، نو چې کوم سړی به بیمار شو، یار ما باندې چا څه کړي دي؟ مفتي صاحب ویلې مشر مو دا څه غم وکتو، هلکان اوس چې د زکام بیمار مې وي په پوزه کې مې ناست دی، او چې سترګې خوږېږي وایي سترګه کې مې ناست دی. نو سبا به دې بل ځای خوږېږي، بیا به هغه ځای کې ناست دی. نو په هغه ځای کې کوي شیطان څه؟ صفا خبره ضروره. شیطان خو شیطان دی، خو دومره خو مردار نه دی چې ته وایې چې په هغه ځایونو کې هم کښېني. هغه هلته کار څه دی؟ هغه وینه کې ګرځي، پوزه کې حدیث کې راځي پوزه کې ناست دي. نور څیزونو سره یې کار نشته. هغه وایي موږ هم دومره ګی ګوز رانه یو چې هر ځای ته ورځه، ولې خیر شه
ته گورنر یې زتانه زید گورنر یې. نو بهرحال عزتمندو مفتی صاحب ورپسې لیکلو لګل وایي ماشاءالله ستا دې مدرسه کې ډېر خدمات دي او ستا د وجې نه الله ډېرو طلباو له ډېره لویه شفا ورکړه، خو زمونږ دا مدرسه ډېره وړوکې ده او ستا خیر ډېر زیات دی، نو لہذا ته داسې چل وکړه د دې نه هم غټې مدرسې ته لاړ شه چې الله ته خیر خور کړي. طریقې سره یې پوه کړو لکه نه او مذمتو کو په صفت کې برابر کو. بس هغه خو پوه شو چې مطلب مفتی صاحب راته وایي چې دې مدرسې ته مه راځه، مځان له بل ځای کتو بیا خوار زار غریب ګرځېدو، غټې مدرسې نه محرومه شو، بهترینې مدرسې نه محرومه شو، بیا یو ځای درس او بل ځای درس او بل ځای درس. نو د خپل قابلیت نه غلط فایده نه دی اخیستل پکار. اوس مثلا ستا دکان په سوچه غوړو مشهور شوی دی او یو ورځ سوچه غوړي نشته، ته پکې ډالډه خرڅې، ته پکې شمه خرڅې، نو تا نه څوک تپوس نه کوي، هغه خلکو یقین برابر شوی چې دا سوچه غوړي دي، چې ستا ډالډه هم ګوري یاره A1 شی دی A1، هغوی دماغ برابر شوي دي چې دا سوچه غوړي خرڅوي. نو یو ورځ نیمه که ته ډالډه هم خرڅ کړې خلکو ته پته نه لګي، ځکه ته برانډ جوړ شوی. نو د دې مطلب خو نه ته به چې په کومه ورځ ډالډه وایي چې نن سوچه غوړو والا نشته، نن ډالډه غوړي دي، خو انشاءالله دا مزیدار دي. او که څوک ایشو جوړ شو ما ته وایي، خو دروغ مه وایه. یا په کومه ورځ چې سوچه غوړي تا سره ختم شو نو په هغه ورځ باندې چوټي وکړه، وی آج نن چې کوم دی سوچه غوړي نشته، نو لہذا امرسي او دغه رنګې چې کوم دی الوا پوړی دا نه میلاویږي. نو د دې نه به خلک نور هم متاثره شي، یار ویلډن ډېر زبردست دکاندار دی، که د ډالډه خرڅولی هم خرڅېده، خو ده لیکلي دي چې وروره نن سوچه غوړي نشته دی ما سره ختم شوي دي، لہذا زه ډالډه غوړي د سره خرڅوم نه. نو خلک به متاثره کېږي که خفه کېږي؟ به متاثره کېږي، به یار زبردست سړی دی، دوکه نه کوي بس. نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت نو دا بني اسرائیل و مختلف وخت کې د سلیمان علیه السلام په وخت کې به جادو ډېر زیات و. نو چې کله هغه خلک یهودو سلیمان علیه السلام له الله جیبه بادشاهت ورکړی، نو هغه خو معجزه وه، ځکه چې د سلیمان علیه السلام تخت په آسمان کې الودو. صحیح شو؟ او دغه رنګ عزتمندو په یو شواروز کې به یا په دو شواروزو کې به د یو میاشت د دوو میاشتو مزل کوو، دومره تیز به روانو. نو دی خلکو دی مخالفینو خلکو ته ویل سلیمان علیه السلام جادو کوي، دا جادو دی، دا د جادو د وجه او د مارغانو په خبرو هم پوهېدو. دی جومات والا کس ته څوک وایي د دوی جمع خو هسې ناوخته یي که نه، ما ورته یو ځل هم ویلې خو بس سادهګان دي. اوس دوی مونږ بیان شروع دی پکې اذان شروع شو، مونږ دومره د دوی قدر کوو چې کله د دوی ماښام اذان کوي که نه، دوی چې اذان ختم کړي بیا مونږ اذان شروع کړو، تاسو ته پته ده. اوس ګور هلته بیان شروع دی، هلته اذان شروع شو، حالانکې د دوی جمع 3 بجې ده که څه ټایم ده، نو 3 بجې دي، نو اوس 1 بجه ده، نو 2 غنټې مخکې ځل اذان کې. څوک پکې د دوی څوک یار دوست ته که نه، که نه ټول زمونږ یاران یې. کله نه کله یاران دوستانه نورو خلکو ته هم کوي، سلام دعا خلکو سره ساتئ. خیر زه به ورته بیا ووایم. نو سلیمان علیه السلام باره کې ویل د سره جادو ده. نو الله رب عزت قرآن پاک کې بلکې د نبی اسلام وخت کې هم باز ویل د سلیمان علیه السلام چې کوم حکومت کړی دی د جادو په زور کړی دی، ځکه جادو ډېر ټیټ شی دی د خلکو ذهن کې دی. نو الله قرآن کې آیتونه دی وما کفر سلیمان، وایي دا غوځې ګپ لګوئ، دا خو سلیمان دا کفرونه نه دي کړي، دا خو د کفر خبرې دي او ته پیغمبر پورې تړئ. دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا د کفر خبرې دي. وما کفر سلیمان اسان آیات دی، وما کفر سلیمان دا کفر نه دی کړی، هغه زما خوږ بنده دی، هغه له خو ما معجزه ورکړې وه، هغه د الله طاقت و، دا څیزونه نه دروغ وایي تاسو. نو عزتمندو دې وجې نه بعض عالمان مطلقا وایي که د جادو هر قسمه جادو دې وکړو بس کافر شوي، ځکه الله ورته کفر ویلی که نه. وما کفر سلیمان، وایي سلیمان وایي جادو کوو، الله ویل جادو نه، داسې نه چې جادو یې نه کوو، الله وایي کفر یې نه کوو. نو جادو ته الله څه ویل؟ کفر. نو دا یاد لري عزتمندو چې کومې ښځې او کوم بار ملکیان او کوم اندرون ملکیان او کوم حاجیان او کوم تبلیغیان یریدل پکار دي. ډېر عالمان وایي جادو کفر دی هر یو چې وي، بعض عالمان پکې تقسیم کوي، خو به هر حال یریدل پکار دي ځکه دا د قرآن آیات دی. اوس عزتمندو
دا کسان څنګه انسان دوکه کوي، د دې درته یو څو انټرسټنګ واقعات بیانوم. عاملان هغه دوه خبرې اول ویو، خو اوس چونکې وخت به کمی هغه پاتې کېږي، برته بیا بله ورځ ویم. نن په دې صرف بیان کوو چې دا عاملان خلک، عاملان معنی دمګري خلک، دا یاد لري عزتمندو، موږ دمم منو. ګورې دا یاد لره، زه خپله دمم کومه، خو داسې دم نه چې د دکاندارۍ والا دم چې رور دکان دې ویستې او پلاني ځي ته راځه او پلاني ټیم راځه، نه بس په لاره څوک میلاو شو بس یو چوف یې وکړه، څه قل اعوذ برب الفلق صورت پې ووایه، یا کله چاته ویم نو طالبان چې راشي موږ یو دم مم نشته وروره. ولې؟ ویل تا له دم نه درځي سر، عوامو باندې کله نه کله سړی لاس راکاږي یا دم پې وکړي، زه څه خبره، ولې هغه له خو صورت ورځي که نه. ځه خپل دم وایه، ته خو ټول قرآن دې په زړه کې پروت دی او ته دمونو پسې ګرځې، نو دا قرآن دې څه دپاره ساتلی؟ یو سړي سره 1,00,000 روپۍ جب کې پرتې دي او بل ته وایي 10 روپۍ خو راکړه، او یې واله د خوار پړق بچیا، دا خواره خوله دې نیولې ده، ته به ټول عمر دا سوالونه کې داسې به درته وایي که نه وایي، او خپله سره بنډل پروت دی، نه که نه دا پیکټ دی او دا نه کولاوم. نو ظالم بچیه دا پیسې خلک ګټي څه دپاره چې کولاوې نه، په دې باندې به استنجا کې دا ټیشو پیپر دی ځان به پې صفا کې، که نه دې نه به تعویز جوړی غاړه کې به اچي، خو پیسې خلک ګټي هم د دې دپاره استعمال دپاره. باید سړي سره غټ نوټ وي که نه، ته ورکړه یار ما سره نوټ دی، نو دا نوټ به کله ماتې مات که دا نوټ د ظالم بچې دا خو هم د دې دپاره راغلی دی. بهرحال عزتمندو د دوی د دوکه کولو طریقې څه دي؟ څنګه چې دا ډاکټران خلک دوکه کوي، او عزتمندو چې ته ورشي غټ بیمار به او ډایرکټ به دله عزتمندو یو انجکشن ووایي او په هغې کې سټیرایډ وي، څه وي پکې؟ سټیرایډ. ما خپله ډاکټر سره کار کړی دی، ماشوم هم هغه وخت کې یاره والله چې بس، او څه زموږ دا پښتانه دي دوی چې د ستن نه والي که نه، نو ډېره ښه دوی ورته ولیکه، وایي نه پوهېږي دا نه پوهېږي، لیکل یې وکړه، کش پش یې وکړو، تپوس یې رانه ونه کړو. یو به په پښتنو باندې سټسکوپ خامخا ږدي، اگر چې د ده په لاندې ځای درد دي، خو په دې سینه به وله سټسکوپ او په دې ملا به وله یاره سم یې چک کړمه، نو د دې اوس په خپه دې درد دی، د دې سینې سره څه کار دی؟ او یا که په خپه هم درد دي هغې کې د سټسکوپ ضرورت نه، په دې خپه به موله سټسکوپ دی. یاره بس ښه ډاکټر دی والله چې خپې راله چک کړې په هغه مشین باندې، هغې کې د خپه د سره معلومیږي، نو خدای دې غرق نه کا، خو د هغه تسلي وشي. نو دا ډاکټران هم کوي، وایي څه وکړو جي دا نفسیاتي خبرې دي چې دا وله نه کې، نو بیا وایي چک یې نه کړم، نو زمونږ پیسونه بیا موږ له نه راځي، وایي دا ډاکټر نه پوهېږي. موږ چې هر صحیح ته حق سچ خبره کوه، وایي ستا عقل پوندو کې دی چې زه دله لاندې چک کم، دا دماغ دې پهله چک که، د دې علاج وکړه، بادام خوره. دا صرف د سټسکوپ څه دپاره راغلی؟ سینې دپاره چې سینې هغه معلوم کړي چې څومره درجې د ده سینه خرابه ده. وایي ټوخی وکړه تا ته، وایي نو اوس د خپې دپاره هم ته ټوخي کې چې خپل یې خوږېږي او ټوخ دې وکړل او باد د نه خارج شي، راشه کې راځي دا دې لا بله، نو دې وجې نه هر څه دپاره ټوخي نه وي. نو عزتمندو دې طریقې سره دا ډاکټران بعضې کسان نو انجکشن وله ولګوي، نو چې انجکشن وکړي که نه، نو دا سټیرایډ داسې انجکشن یي عزتمندو چې فوراً ستا د دې غوږونو نه داسې محسوسېږي لکه لوګی چې ووتو، او دا سپېږمې نه دي دا پوزه، د دې نه هم دې داسې لوګی شان تا ته محسوس شي، هوا شان، او بدن دې چې څنګه د ډاکټر دکان نه راځي 15 منټه بعد خولې را باندې راشي، بدن دې ټیک ټاک شي. یاره زبردست منې به بس مونه د 15 روپیز، دلته یو پخوا زموږ په دغه علاقه کې 15 روپیز باندې ډاکټر، اوس هم ورته 15 روپیز خلک وایي، ځکه هغه وخت یې به 15 روپۍ اخیستې، 15 روپۍ او یو انجکشن او ډس، او 15 منټه کې دننه ټیک کېدل. ټاکو ډریپ پخوا یو ډرامه وه چې څوک بناله وایي ټاکو ډریپ، بس ډریپونه به ورته خېجول، نو ډریپ سره سړي کې لږ طاقت راشي، وایي ټیک ټاک شومه. بل راته ویلې 3 میاشتې ګولۍ به خورې، هغه راته یو ډریپ وخېجولو بس ټیک ټاک شوم. دا ډریپ د ډاکټرانو دوکه ده، دا یاد لرئ ښه. ډریپ ایمرجنسي حالت کې لګېږي صرف، څه کې یو زخمي یکدم رالی یا خېټه دې داسې بیږي بالکل را ټینګېږي نه، دغه ټایم کې به عام بیماریانو کې ډریپونه نشته. دا د ډاکټرانو څه شی دي؟ دوکې. د قرنګې د عاملانو هم دوکې دي. د عاملانو څه دوکې دي؟ نو دا درته بیانو. عاملان بعض وخت کتاب باندې څه چل کېږي، بیماري د نه ټیکېږي، علاج خو ته کې نه، ځکه علاج باندې ډېره خرچه راځي. دا علاج چې کې نو مثلا هندوستان نه به یې نه راوړې، به ځان ته لګې، نو هندوستان ته چېرته یې نه راوړی شي، هغه دلته راوړي نه او تور پسې هلته نه شي وراوړېدی، نو چې یې نه دې خرابوي نو علاج یې نو زیات نه زیات عام ګولې مولې به خوري ټیک کېږي نه.
نو چې کله بیماری لږه اوږده شي و یار دا رامانې چا سي چل کړی دی ځکه نه ټیکېږي د خدای بنده خو علاج یې نشته زموږ پاکستان کې. اوس بله ورځ ګوره د لیدو خبره ما ډاکټر صاحب نه تپوس وکړو زه ماشوم باندې جټکه راله ما ورته ډاکټر صاحب د دې څه وجه ده عام کس ته خو یې ویم نه نو زه یې لږ ډېر پېژاندمه چې نیټ باندې بیانونه راځي سبا راپسې چې ته بیان ونه کړي نو ما ته وایي چې د دې 3 وجوهات دي. یو وجه دا ده چې دا ماشوم د پیدایش په وخت کې څه زور اخیستی صحیح شو او دغه رنګې دویمه دا زیړی چې د ماشوم باندې راشي نو د دې د وجې نه هم کله کېدی شي. درېیمه وجې دا مورزادي بیماري په نیا نیکه کې بیماري راغلي نو ما هغوی دا درېیمه وجه موږ د سره معلومولی نه شو موږ سره داسې آله نشته چې دا به معلوم کړو. اوس څه کې وایي چې یو څیز موږ معلومولی نه شو نو علاج به د کوم ځای نه راوباسو ته راته ووایه وایي صفا خبره ده په دې موږ نه پوهیږو. دا حال دی زموږ د ډاکټرانو او څه وایي زموږ ډاکټران یاره د مرګ نه علاوه د هر څیز علاج 100% ګارنټي کے ساتھ ډاکټرانو هم ځان نه حکیمان جوړ کړي دي وروره دا ټول عزتمندو ډوکي دي. صحیح ډاکټر به فوري علاج بالکل تاله نه کوي سیوا د ایمرجنسي نه. ایمرجنسي کې به تله ستن هم در کوي ډریپ هم خیجي هر څه کوي خو نورو بیماریانو کې به تا ته انجکشن هم نه لیکي او تا ته به څه کوي عزتمندو انجکشن هم نه او ډریپ هم درته نه خیجي ده ته وایي پرمننټ به دوایي خورې چې دې کې د دماغو بیماري ده 10 کاله به ګولۍ خورې چې ټیک شي بیا به هم خورې. ټیک مطلب دا چې تا ته خو ځان ټیک کاري خو هغوی ټیسټ کې د لاسه دی ایشو شته مسله پکې شته خوره ته یې چې ما من چپه نه راځي وایي نه دي راځي خو خوره ځکه یک د مربانې نور چپي راشي بیا به د ټینګې نه نو دقه رنګې د دې عاملانو خپلې طریقې دي. بله ورځ یو چلو شو د دې نه مخکې ته یو بله واقعه تقریبا یو 15 کاله مخکې زموږ علاقه کې یو کار وشو. هغه وخت کې زه هم کشر وم چې فارغ شوی وم او که نه نو یو کور نه جینۍ وتښتېده الله دې زموږ او ستاسو ټول ستر او پردې وکړي. دا د خندا په طور باندې نه وي ځکه دا موږ سره هم کېدی شي دا چا سره کېدی شي ګورې دا خبره دی دپاره نه صرف د معلوماتو په حد کې چې موږ ته عبرت والو. نو سوچ کوئ عزتمندو چې د پښتون کور نه چې سبا واده او په نن شپه ته جینۍ لاړه شي د دې نه غټ غم د پښتون دپاره مرګ آسان دی خو دا آسان ځکه مرګ خو یو 15 منټه 10 منټه سخت دی یو بس مړ شي یو قصه ختمه دا د ټول عمر دپاره د انسان دپاره شرم شي واقعي موږ ته پته. نو بهرحال پلار یم پریشانه پلار پریشان نو زما ملګري و ما له راغلی ما ته مفتي صاحب داسې چل وکړه وایي زه چل وکړم نه زه پولیس یم نه زه فوج یم دا خو پولیس فوج له به ورځې او کوې چې زه چې ریپورټ وکړو ریپورټ سره به وشرمېږو پولیس به راځي او تحقیق کوي دغه به کوي نو که چې د شپې کار وشي ما ته وایي ستا یو ملګری دی عامل دی ما له کوم ځای کې دی ما نه هېر شوی خو هغه سره موږ قصې میسې کولې وایي په فلاني ځای کې دی اوس چې تازه هغه هغه ډېر مشهور کس دی اوس او د ډېر مشهور سړي رور دی اوس څه نه څه سم شوی دی خو هغه رګ پکې اوس هم شته ځکه دا خارق د سړي نه نه وځي عزتمندو او دا خارق پکې پیدا کوي دا کسان دا چې کوم له علاج نه راځي دی پکې پیدا کوي دوی ډېر سلوټونه کوي سړي ته نو که هغه سم هم شي بس بیا پې دوی اعتقاد وکړي بیا هغه کار شروع کړي د هغه دومره تک سور سپین زبردسته ګیره یو ښکلی پټکې ما ورته ویل د خدای بنده دا دروغ دي وایي هغې شیشه کې معلوموي څه کې معلوموي چې څوک وتښتېږي شیشه کې ورته ښیي مخامخ ما ورته ویل هغه دروغ دي د خدای بنده زما ملګری دی ما ته یې ویلي دي خو چونکې هغه په تکلیف باندې وایي زما هسې خو راسه لاړ شه که نه زه خیر دې څه تعویز ماویز به راله وکړي نو موږ هم هلکانو او هغه نه هغه اوښکې ته مې چې کته هغه تکلیف ته مې چې کته نو بس بنده بعض وخت کې د یاران دوستانۍ د وجې نه یو کس لاړ شي نو هلته چې لاړو اوس د دې طریقو ته ګوره عزتمندو دا اوس هم موجود دی دغه کس هغه عامل هم موجود دی دا ټول موجود دي خلک نو چې لاړو نو ما ته هغه وایي چې رحیم الله ما ته بعضې کسان رحیم الله وایي رحیم الله ته څنګه راغلې تا ته پته نشته د دې څیز ما ته خو پته شته د ملګری مې دی ډېر زیات مجبوره کړم ما ده ته صفا خبره وکړه هغه ته وایي صفا وایي مولي صاحب ناست دی مفتي صاحب ملګری ناست دی فلانیه دا ټول ډوګ بوګ دي دا ټول دروغ دي او د چا پلار هم په دې باندې چې کوم دی څوک ورک شوی سړی نشي معلومولی خو بعض وخت انسان باندې تکلیف وي که نه اوس انسان ډاکټر له لاړ شي هغه یار بیماري دی نه معلومه دا ورته وایي زه ډاکټر صاحب بس عارضي خو څه چل راله وکړه که نه څه انجکشن ووه چې زه هسپتاله پورې ځم چې بدن مې لږ ښیي داسې خلک کوي نو
یا مثلا اختر ته یو ورځ د نور دوکانونه بند دي ته ښه جوړالې خو نور دوکانونه بند دي سړی وایي زه بس مړه دا جوړه راکړه زه خیر دی داسې کوي خلک نو چې دا یې ورته ګوري وایي وګوره صفا خبرو دا نتیجه وي ستا په مخکې مې ورته ویل چې دا ټول ډوک بوک دي نه مني څوک خبره او دا کم کس چې ما سره تللی و دا هم قاري و او علم یې هم کړی و څه نه څه ده خو انسان تکلیف د وجې نه کله ناکله چاته محتاج شي بیا ما ته وایي مفتي مولوي صاحب ته لږ سات غلی شه ده سره زه خپل لږ ما د دې دپاره صرف ورته غلی شو ما چې دا څه چل کوي دا چل څه چل کوي څه طریقې سره دا ګاهک متاثره کوي او څه طریقې سره خلک کوي او دا رښتیا دي او که دروغ څومره حده پورې دي بس ما ته وایي ته چېرته زه چېرته کې هغه ته وایي وایي جي دا زمونږ داسې خور ورکه شوې ده او که څه چل دی وکړو او زه غم مه کوه اوس یې ویلې دروغ دي څه وایي غم مه کوه انشاءالله ته ګوره یو غټه شیشه مخامخ پرته وه داسې کږه ایښې وه نو ورشه لکه ته هغه ماشومه راوباسه د خپل کور نه یو وړه جینۍ راوویسته نو هغه وړه جینۍ هغه شیشې ته مخامخ کېنوله نو په هغې باندې څه دم مم عطر مطر دا یې پرې ولګول او بس هغې ته یې سترګې پټې کا چې دم یې پرې ووالو لږ ساعت پس ورته وایي سترګې کولاوې کا شیشه کې چې هغې سترګې کولاوې پهله داسې چل وکړو خلکو یقین شي چې هلکه بس ښه لین اوس برابرېږي لګی دی ځکه ماشوم یې هم ټوپ وکړو چې ټوپ یې وکړو دا ورته وایي بچیا څوک دي هغه وایي غټ غټ پټکي دي اوږدې اوږدې ګیرې دي مثلا تبلیغیان او مولیان دي داسې کسان دي سپینې سپینې جامې دي او را روان دي ښه تپوس ته یې وکړه ښکاري درته یا ښکاري راته شیشه کې راته ماشوم وایي ښکاري نو ورته وایي تپوس ته یې وکړه چې دا فلانی 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 هغه ورته نوم وښود نوم یې دا فلانی دا چېرته ده هغه ورته وایي چې جي دا پینډۍ ته رسېدلې ده مره ډېره سخته غوسه راغله چې اوس ګوره دا د الله نه بغیر څوک معلومولی شي دا خو کفري شرکي خبرې دي نو ما ورته پینډۍ کې کم ځای کې ده ما ته مولوي صاحب وایي غلی شه کنه نو هغه مې ورته مخکې ویلي چې ګپ دی نو خو چې هغه نه مني خو موږ خو پرېږده خپل کار ته که نه نه خبره منئ نه یو خبره منئ نه بله منئ نو موږ څوک موږ په کوم وتښتو چې درته یو دروغ دي هم نه ځئ وکراله وکراله نو اوس پرېږده کولو ته خو هم لږ بوره پرېږده که نه او ته اوس ګوره نظاره کوه ما ته وایي که ستا هم پې کېدای شي یقین راشي لږ ساعت پس ته وایي چې والله ویل ډن ډېر اعلی نو بس یقین وکړه نو مونږ خو د ماشومه د کور نه راووتله نو داس چلو شو ما ته یې پرېږده وایي هلته پینډۍ کې یو جومات دی او د هغې نه شاته یو کور دی او بس هلته دي بس نور بس نو د دې کوم کس چې چا باندې چې تکلیف هغه یقین راشي او بس پیدا شو هغه پینډۍ او بس پینډۍ کې به ورپسې وګرځو دومره څه خبره نه ده اوس پینډۍ کې خو دومره کوڅې دي دومره سړکونه دي کوم ځای کې به ګرځې خو بهرحال دغه څه نه څه یقین پیدا شو بیا وایي داسې چل دی چې ته خو پوره معلومات ځکه نه شو ورکولی چې دا ستاسو خور یې نه ده لیدلې تاسو تصویر راوړی دی موږ ته چې نه تصویر مسویر خو نشته دا تصویر راوستل غواړي خو تصویر پهله تپوس وکړو ته د کوم ځای نه راغلی موږ پلاني علاقې نه نو دوی هغه لاره ناب کړي چې دومره وخت کې رکشه کې رسي یاره دا لس منټه کې تصویر راورسېدو که نه نو کار کېږي خو که لس منټه نه زیات ولګېدو بس بیا نه کېږي نو هغه ته پته ده چې د دې ځي نه اوس ته په رکشه کې ځي او راځي نو لس منټه کې او جاز خو ځي نه بلکې جاز ته هم چې خېجې راخېجې د لس منټو نه زیات لګي دومره نږدې ځي ته جاز ځي نه هغه غم مه کوه جي بس لس منټو نه مخکې نه ته رارسومه ته غم مه کوه جي ویل بس راوړه ته ګوره چې کېږي که کار که نه کېږي تصویر راوړه یو به ځان سره چې کوم دی د کور نه ماشوم راولي چې نه ډېر غټي نه ډېر ورکوټي بعض وخت داسې ماشوم نه هغې پسې به ګرځي لس منټه دې په هغې ولګي نو دا د دوی چلونه وي هغه ورته داسې هلک راولي کې جینۍ خو چې ډېر غټ نه وي او ډېر وړوکی ماشوم هم نه چې وي نه هېرېږي ویل زه صحیح ده نو هغوی کور کې یو هلک و هغه ډېر هوښیار و هغه ځان سره راوستو خو تقریبا څه 40-50 منټه شوي وو دا ورته ټایم دې تېر کو که نه هلکه زه ټایم دی خو مغه شپه ده یا اته او یا پابند اته نو دې کې څه خبره خو دا خلکو ته ذهن کې ورچوي چې ګوره دا ستا د وجې نه دا کار ونه شو ګورې زما د وجې نه نه تا غلطي وکړه په ټایم دې رانوستو کس اوس دا خیر دی چې چل به وکړو بیا وله ذهن جوړ کړي چې کېږي خو نه خو هغه بیا امید پیدا شي وایي دا خیر دی جي بس داسې چل وکړه څه نه زه خو به معلومات وچي که نه ګوره دا د خندا خبرې هم دي خو دا زما د لیدو خبرې دي داسې نه چې سبا تاسو راشئ تاسو هم داسې بعضې کې قمقلان شان دي چې موږ هم هغې له بوځه خدای هم ښه کوي دا ګورئ ګپ دی تاسو هم داسې ډېر وهمیانې نو بهرحال عزتمندو بعض وخت کې د ګناه په خبره باندې او د ګپ په خبره باندې هم د سړي یقین راځي په دروغو باندې د دې برته ځان له واقعیات بیانو دا به بله جمعه دا موضوع بیانو ډېره انټرسټینګ موضوع ده
نو بهر حال چې ماشوم هم بوتلو ته یقین وکړه چې ماشوم باندې عطر ولګو دا خو د هغوی د کور ماشوم هم نه که نه هغه بل خو د هغوی د کور سړي ویل چې زه دروغ وایي نو دا خو موږ ځان سره راوستو زه هلته ناست وم ما ته مفتي صاحب ته څه کوې مړه عجیبه عجیبه خبرې کوې څوک پرېږدې زه هم برابر کړم او څه له راتلې چې زموږ کار کې ګوتې وې نو لږ ساعت کې ماشوم راغلی چې هغه ماشوم یې کېنه هغه مقشان خبرې کولې اوس په دې باندې د عام سړي یقین راځي که نه راځي سوچ کوه که ته وایې چې مثلا هغه ماشوم خو د ده د کور نو دا خو تا ځان سره راوستو هغه هم د قسان خبرې کولې ویلې پټکو والا کسان دي ګیرو والا کسان دي او راته ویلې چې پینډۍ کې دي او فلانې هغه خبرې وکړې دا نظربندي وي څه وي نظربندي د موسی علیه السلام وخت کې شوي قرآن موږ ته بیان کړي دي که نه یخیل الیهم وی هغه موسی علیه السلام چې کوم جادوګرانو هغوی رسۍ وویستلې نو ماران دې جوړ شوي نه و یخیل الیهم په خیال کې داسې راتله لکه چې ماران دي نو چې کله موسی علیه السلام ورته کونټۍ پرېغوسته او حقیقي مار رالی نو بس بیا هغه ماران او هغه ټول ارض چې کوم دی هغه ټول ماران یې ولې وخوړه هغه ماران نه وو ګینې زرګونه ماران خو د یو مار مقابله کولی شي که نه خو ویې نه کړه ولې ځکه دا اصلي مار و او هغه اصلي مار نه و هغه خو د عادت کې چې خرڅېږي هغه دغه والا هغه پلسټک والا هغه مار و کیلونو والا چې خرڅوي خو تا ته ښکاره کېدو چې څه شی دی اصلي دی نو بهرحال عزتمندو دې ته وایي نظربندي کېږي تاسو به انټرنیټ باندې په موبایل باندې کتلي بعضې کسان عجیبه عجیبه کارونه کوي په چاړه باندې سړی حلال کي ته وایې هلکه سړی خو یې مړ کو او که د ملا صاحب چې اوس به جنازې له ورځم حلوا به پکې خورم هغه چې وي له سات په ځان له واپس راوځي دې ته نظربندي وایي چالاکي وایي مداري وایي نو بهرحال عزتمندو هغه ماشوم داسې خبر نو دغه 100% یقین رالی بیا ورته چې داسې چل دی چې بس انشاءالله داسې چلو کې ګرځې ورپسې مو ځکه پینډۍ کې خو نه دغه ته پته ده وایي زه ګرځې ورپسې مو انشاءالله زه داسې اوراد دله کوم ټوله شپه ودرېږم الله ته او انشاءالله سر له به راغلي نو به نور مې ایثار کړه لکه پرېږده چې هغه خپلې جینۍ پسې وګرځي کېدی چې را پیدا شي تاڼه تحصیل هغه هم په ځای کېنول په هغه وخت کې ورته غالبا الله دې ما معاف کړي پوره فګر ما ته یاد نه دی خو 6,000 روپۍ ورته په هغه ویلې 15 کاله مخکې 6,000 روپۍ ډېر غټ شی و پهله خو یې هېڅ هم نه اخیسته وي دا ګپ شپ دی بس خبره ختمه درته مې خو چې کله یې ولې دا وکړو او ایثار راځي انشاءالله بس وي به انشاءالله چې سهار ورپسې دا رالی پهله ورته وایي چې ته خو زما هغه نظرانه او فیس راکړه نو دوله یو 2,000 که 3,000 روپۍ ورکړې ویل دا واله نورې به دله بله ورځ راوړم څه خبره نه وایي څنګه چل شو یاره کار مې وکړو خو تا هغه تصویر لیټ راوړی و او هغه ماشوم هم دې لیټ راوستی و نو چې په ټایم راغلی اوس به دې وختي کار شوی وی خو بس تا هر څه غلط کړو ټول دې ګډ وکړه هغه هر څه په هغه غوره کوي او دا خو دا د شپې دا مولوي صاحب دا قاري صاحب خو د شپې ودی ټوله شپه څوک کېناستی شي والله که خپل پلار ته هم څوک نه کښېني که یم نو بس په مغزي ورته وده شي صفا خبره ده وروره دا حالات دي نو پردي دپاره ته کېږي بیا به ورته چې کوم دی هغه جینۍ هم پیدا نه شوه او ورځ نیم پس بیا ورته زما پیسې راوړه زما پیسې راوړه بیا ما ورته لکه دا ته څه کېده خدای بنده بس 2,000 روپۍ درله درکړې ګزاره کوه که نه دا زما د لیدو واقعه دی دې طریقې سره خلک ګمراه کوي او د هغه په یقین هم پیدا کېږي چې دا کار کېږي په شیشه کې چې یو شی ته وګورې نو ستا به یقین نه پیدا کېږي او بیا هم دروغ دي قل لا يعلم الغیب الا الله دا د قرآن آیات دی ورته ووایه زما پیغمبره دې خلکو ته ووایه ګورې د غیب علم د الله نه سوا چا سره نشته او دا نبي علیه السلام خلکو ته وایي په مخلوق کې د ټولو نه لوی شخصیت وایي چې ګورې د الله نه سوا بل چا سره علم نشته د غیبو نو دا طریقې بل ورځ زمونږ خپلوانو کې داسې کار وشو عزتمندو موږ دومره د عقیدو نه ټول کمزور یو الله دې موږ معاف کړي یو جینۍ وه بیماره وه او د هغې پی نه و سی نه و ماشوم یې شوی و 2 ورځې پورې هغې نه چونکې ډېره وینه تلې وه نو هغه پی په بدن کې نه و نو هغه ماشوم ډېر جړل ځکه د پیو نه بل وړوکي ماشوم له خو څه نه شي ورکولی نو هغه کس چې کوم دی لاړې عامل صاحب له عامل صاحب دا دونه مثلا سهار له به پکې پی راغلي نه یاره 2 ورځې شي بالکل اوچه ده جي غم مه کوه دا مالګه واله خو دا مالګه چې کوم دی په مۍ باندې ودوړوه څه باندې ودوړوه فش مۍ نو مۍ خو ګرم څیز دی که نه چې تی وخورې ته هم بیا کور ته منډې وې او سهار هم بیا ناوخته راځي ډېر څه دي کړي ځکه چې مۍ ګرم دی په انسان کې با طاقت پیدا کوي او د پیو دپاره خو ډېر ښه دي د هغه بدن د هغه جینۍ
یخ شوی نو چې ګرم دغه وخوري الله په دې بدن کې پی پیدا کړي نو بس هغه رګونه مګونه ګرم شي هغه ټول رګونه را روان شي نو هغه پی په کې شي را روان شي ورشي نو هغه چې راوړو اما یې ولا ورکو چې وایي که د سار ماته مولوي صاحب ودرېدل د فلاني سړي دم کار کوي که نه کوي شپه په شپه باندې پکې پیران ما دا دم د وجې نه نه و دا د مئی د وجې نه خدای دې غر کا ما ته ولې څنګه ما لې ګوره که دې دم کې کمال وي دم کې کمال شته خو خوله د اخوند منجو بابا نشته د دې مطلب دا نه چې دم اثر نه کوي دم اثر کوي خو هغه د لرې نه اثر کوي مثلا بالفرض د اخوند منجو بابا یم او ته ماته زما لور بیماره ده زه دلته لاس اوچت کړم دلته یا الله فلاني آیتونه شوف زه انشاءالله الله به دې بچی ښه کړي نو دلته نه اثر کوي او چې اثر نه کوي نو په مالګو باندې بیا اثر نه کوي او چې کوي دلته نه هم کوي دعا رسی که نه رسی عزتمندو رسی که نه دم هم رسی چې په مالګه کې رسی خو په هوا کې هم رسی که نه صحیح شو آنلاین هم رسی صحیح شو او د هوا په چپو هم رسی او دغسې پخواني بزرګانو خلکو ورته دعاګانې وکړلې خلکو ته به یې دعا وکړه ویل ورشه بچی به دې انشاءالله پیدا شوي چې کور ته به رالې بچی به پیدا و کسان بزرګان او د قرآن اثر و د هغه د بزرګۍ اثر به نو ده ته ما وویلې ګوره که په مالګه کې اثر وی نو په کار دا دی چې دې مولوي صاحب تا ته ویلي و چې دا مالګه یوسه او دا د هغه جینۍ په خوله باندې کېده نو بیا چې پکې دی کې پی راغلی نو موږ ویلې زه دې مالګې سا اثر وکړو خو تا ته چې ویلې چې مئی باندې واچوه نو چل کې ول دی او ول کې چل دی دا دویم مثال شو عزتمندو دریم مثال دا دی بعض وخت کس ته شي نو وایي جي زما قبض دی زما څه شی دی قبض چې قبض دی موږ ورته ورشه جي دغه راوړه د سپېغولو ست راوړه چې دلې دم یې کوم انشاءالله زما دم سره ډېر کسان ښه شوي دي هغه سپېغولو ست سره ښه کېږي ځکه چې یو سړی ټامبه دی میتیز یې نه کي د هغې عام نارمل علاج څه دی تاسو ته هم پته ده سپېغولو تاسو ته پته ده که سپېغولو ست چې اوبو کې واچې ګرمو دغه کې پیو کې واچې بس خېټه څه شي روانه شي نو موږ پې چوف مفو دا مولیان پې وکړي زه دا خوره انشاءالله شپې یو ګیلاس پیو کې دا چمچ واچوه سهار به انشاءالله د الله په حکم صحیح نو بس هغه چې سپېغولو ست وخوري سهار چې کوم دی تقاضی وشي خو مزېدار یو لوی ډېران جوړ کړي یو الله د مولوي صاحب دم ډېر کار وکړو او دا سپېغولو ست پکې اسي دا پکې څه دپاره دا پکې نه یاد دی سپېغولو ست سپېغولو ست الله جوړ کړي د دې دپاره دی دا تاثیر هم پکې الله ایښی دی سپېغولو ست هم څوک نشي ټیک کولی د قرنګې دم هم څوک نشي ټیک کولی خو د الله په حکم باندې هر څه ټیک کولی شي نو ته دم هم ورسره یادوه خو د سپېغولو ست هم ورسره یادوه که نه دا چلی عزتمندو دا چلونه دا ترتیبونه بعض پکې یو څو د عاملانو نورې طریقې دي او منځ کې به د ډاکټرانو د دې نورو او د دکاندارانو هم پکې څه نه څه خبرې کوو چې تاسو ته د دې عملیاتو پته ولګي اوس وجوهات پاتې شو چې دا څه وجې نه دي او علاج هم پاتې شو علاج به یې څه کوو ټیک شو چا باندې صحیح طریقې سره سحر جادو نظر شوی علاج یې څه دی دا هم ځان له حقیقت دی د هغې به درته انشاءالله بلې جمعه بیان کوو